بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 35 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي: واما اذا كان الفعلان من افعال القلوب فلا بد من اظهار المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، وذلك لأن حسبني وحسبتهما تنازعا في منطلقا، وأعملت الأول وهو حسبني وأظهرت المفعول في الثاني، فإن حذفت منطلقين وقلت حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا يلزم الاقتصار على أحد المفعولين في أفعال القلوب وهو غير جائز. وإن أزمرت فلا يخلو من أن تزمر مفردا وتقول حسبني وحسبتهما إياه الزيدان منطلقا، وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الأول وهو هما في قولك حسبتهما، ولا يجوز ذلك. أو أن تزمر مثنى وتقول حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا، وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى إلى اللفظ المفرد وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع، وهذا أيضا لا يجوز. وإذا لم يجوز الحذف والإزمار كما عرفت وجب الإظهار. تیر درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې څنګه د بصري والا د نحویانو د مذهب درې حصې دي، نو دغه شانتي د کوفي والا د نحویانو د مذهب هم درې حصې دي. د لومبۍ حصې خلاصه دا وه: کچری دویم فعل د فاعل تقاضا کوله نو مونږ به په دې کې د فاعل ضمیر راوړو او دغه ضمیر به په افراد، تثنیه او جمع کې د اسم ظاهر مطابق او موافق وي. د دویمې حصې خلاصه دا وه: کچری دویم فعل د مفعول تقاضا کوله او دواړه فعلونه د افعال قلوبنا نو، نو بیا د دویم فعل مفعول حذف کول هم جایز دي او د مفعول ضمیر راوړل دا هم جایز دي. او مصنف رحمه الله تعالی فرمایلی: والثاني هو المختار، چې د حذف په نسبت باندې ضمیر راوړل دا اولا، غوره او بهتر دي، ليكون الملفوظ مطابقا للمراد. نن چې دا کم عبارت مونږه ذکر کو، په دې عبارت کې مصنف د کوفیینو د مذهب دریمه او اخرنۍ حصہ دا ذکر کوي. لومبه مونږه ته دې عبارت خلاصه بیانو او بیا نور وضاحت به مونږه په دې عبارت کې کو. نو د دریمه حصې خلاصه او حاصل دا دی: کچری دویم فعل د مفعول تقاضا کوله او دواړه فعلونه د افعال قلوب نو، نو څنګه چې د بصري والا نحویانو د مذهب مطابق د مفعول ذکر کول ضروری و، نو هم دغه شانتي د کوفي والا نحویان هم دا خبره کوي چې د مفعول ذکر کول دا ضروری دی. په دې صورت کې حذف او ضمیر راوړل دا ناجایز دی. مفعول حذف کول دا ځکه ناجایز دی چې یلزم الاقتصار على احد المفعولین فی افعال القلوب. د افعال قلوب په دو مفعولو کې به بیا د یو ذکر راشي او د یو به حذف راشي، او دا خبره ناجایز ده. دا خبره مونږه بار بار کړې ده
چې د افعال قلوب کم دو مفعول دي که ذکر کوو مونږه دواړه به ذکر کوو او که حذف کوو مونږ به دواړه حذف کوو. داسې مونږ نشو کولی چې یو ذکر کو او بل حذف کو. او ضمیر راوړل دا هم ناجایز دي ځکه که مونږه ضمیر راوړو نو یا به د مفرد ضمیر راوړو او یا به مونږه د تثنیې ضمیر راوړو او په دواړو قسمه ضمایرو راوستلو کې خرابي موجوده ده. که چېرې مونږه د مفرد ضمیر راوړو نو په دې صورت کې اگر چې د راجی او د مرجی به په خپل منځ کې مطابقت راشي، لیکن په دې صورت کې د افعال قلوب کم دواړه مفعول دي د دې به په خپل منځ کې مطابقت را نشي. یو ضمیر یو مفعول دا به مفرد وي او بل مفعول دا به تثنیه وي. او کچری مونږه د تثنیه ضمیر راوړو نو په دې صورت کې اگر چې د افعال قلوب دا کم دواړه مفعولونه دي د دویم فعل دا کم دواړه مفعولونه دي د دوی خو به خپل منځ کې مطابقت راشي، لیکن بیا به د راجی او د مرجی د دې په خپل منځ کې مطابقت نه راځي. ان شاء الله د دې نور تفصیل دا به مونږه په عبارت کې کوو. نو مصنف فرمایي واما اذا كان الفعلان من افعال القلوب فلا بد من اظهار المفعول. کچری دا دواړه فعلونه د افعال قلوب نوي او مونږه د کوفیینو د مذهب مطابق لومبي فعل له عمل ورکو، فلا بد من اظهار المفعول. نو بیا د مفعول ظاهرول د دې دویم فعل دپاره دا ضروري دي او واجب دي. کما تقولو نو بیا به ته داسې وې حسبني وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. نو دلته خو د ټولو نه لومبې د حسبني او د حسبتو تنازعه ده په الزیدان کې. حسبني دا اراده کوي چې د الزیدانی دا زما لپاره فاعل جوړ شي او حسبتو هغه دا غواړي چې د الزیدانی دا زما لپاره مفعول جوړ شي. نو مونږه د کوفیینو د مذهب مطابق د الزیدانی دا د حسبني دپاره فاعل جوړ کو او دا حسبتو چونکې هغه دا غواړي چې زما لپاره دا مفعول جوړ شي. نو مونږه په دې کې د مفعول ضمیر راوړ او دغه ضمیر دا راجع دی الزیدانی طرف ته او دواړه په خپل منځ کې مطابق دي. بیا د حسبني او د حسبتهما تنازعه ده په منطلقن کې. حسبني کم لومبی فعل دی هغه دا غواړي چې دا د زما دپاره دویم مفعول جوړ شي او حسبتهما هغه دا غواړي چې دا د زما دپاره دویم مفعول جوړ شي. نو د دواړو تنازعه ده په منطلقن کې. نو مونږه د کوفیینو د مذهب مطابق دا منطلقن دا مفعول جوړ کو د لومبي فعل دپاره. نو یو مفعول د حسبني دی یا ضمیر او دا دویم مفعول دی منطلقن. او چونکې دا دواړه د افعال قلوبونه دي، دا حسبه دا د افعال قلوبونه دی، لہذا تدې د مفعول ذکر کول دا ضروری دی. لہذا تدې مفعول مونږ ذکر کو او هغه دی منطلقین. نو د حسبني کوم لومبی فعل دی د هغې لومبی مفعول دی یا ضمیر او دویم مفعول دی منطلقا او دا حسبتو کوم دویم فعل دی نو تدې لومبی مفعول دی هما ضمیر او دا دویم مفعول دی منطلقین. نو دغه خبره مصنف ذکر کوي کما تقول حسبني وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا وذلك لأن حسبني وحسبتهما تنازعا في منطلقا. حسبني او حسبتهما دواړو تدې دواړو تنازع وکړه په منطلقن کې. دواړه دا غواړي چې دا دې زموږ دپاره مفعول ثاني جوړ شي. واعملت الاول او مونږه د کوفیینو د مذهب مطابق لومبي فعل لم عمل ورکو. دا منطلقا دا مونږه د حسبني دپاره مفعول جوړ کو وهو حسبني. واظهرت المفعول في الثاني او تا مفعول ظاهر کو د دویم
فعل د پاره، ځکه چې د افعال قلوب دویم مفعول ذکر کول دا ولا ضروری دی. نو تدې ځای پورې مصنف دا خبره ذکر کړه کچری دویم فعل دا د مفعول تقاضا کوي او دواړه فعلونه د افعال قلوب نه وي، نو په دې صورت کې بیا ته د دویم فعل د پاره مفعول هغه ظاهرول او ذکر کول دا ضروری دی. اوس اخو لومبه دا خبره کوي چې حذف دا ناجایز دی او دا غي وجه ذکر کوي. فإن حذفت منطلقین، کچری ته د منطلقین کم چې دو حسبتو د پاره دویم مفعول دی دا ته نه ذکر کې بلکې حذف کې، نو بیا به جمله داسې شي حسبنی وحسبتهما الزیدان منطلقا. نو اوس وګورئ په دې جمله کې او دا برکمه جمله موږ ذکر کړه حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا، الته په هغې جمله کې منطلقین مفعول موجود او په دې جمله کې حسبنی وحسبتهما الزیدان منطلقا دلته دا منطلقین دا حذف شوی دی. نو کچری دا مونږه حذف کو او نه ذکر کو نو څه خرابي به لازم شي؟ يلزم الاقتصار على احد المفعولين في افعال القلوب. د افعال قلوب په دو مفعولو کې با په یو مفعول باندې اقتصار او اکتفا لازم شي او دا خبره دا ناجایز ده، ځکه چې یو مفعول موجود دی هما ضمیر او دویم مفعول منطلقین دا محذوب دی او دا صورت دا ناجایز دی. نو حذف د ناجایز کېدلو وجه خدا ده چې یلزم الاقتصار على احد المفعولین فی افعال القلوب، او مصنف فرمایي وهو غیر جائز او دا خبره جایز نه ده. او ضمیر راوړل هم ناجایز دي. اوس د هغې وجه بیانوي چې مونږ نه د مفرد ضمیر راوړی شو او نه د تثنیې ضمیر راوړی شو، ځکه چې په دواړو صورتونو کې خرابۍ موجود دي. نو فرمایي وان ازمرته، کچری ته د مفعول په ځای باندې ضمیر راوړي نو فلا یخلو، نو دا ضمیر به خالی نه وي من ان تزمر مفردا، ته به یا د مفرد ضمیر راوړي، نو په داسې صورت کې به بیا عبارت شي حسبنی وحسبتهما ایاه الزیدان منطلقا. نو دلته د منطلقین په ځای باندې ایاه راوړی دی او دا ایاه دا د مفرد ضمیر دی. نو اگر چې دلته اوس د راجی او د مرجع په خپل منځ کې مطابقت موجود دی، ځکه چې دا ایاه دا ضمیر دا راجی دی منطلقا طرف ته، ایاه هم مفرد دی او منطلقا دا هم مفرد دی. لیکن دلته خرابی څه ده؟ د دې دویم فعل کم دواړه مفعولونه دي د دوی په خپل منځ کې مطابقت نشته لري، ځکه چې یو مفعول دی هما ضمیر او بل مفعول دی یاهو، نو یو د تثنیه دی او بل د واحد دی او دا خبره هم ناجایز ده. نو فرمای وان اضمرت او کچریته ضمیر راوړي فلا یخلو من ان تزمر مفردا، نو تبا یاد مفرد ضمیر راوړي او تبا داسې وي حسبنی وحسبتهما ایاه الزیدان منطلقا. وحینئذ او په دغه صورت کې یعنی کله چې ته د مفرد ضمیر راوړي لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الاول، نو دا دویم مفعول دا به د لومبي مفعول مطابق نوي، او لومبي مفعول کم یو دی وهو هما فی قولک حسبتهما، او هغه په حسبتهما کې دا هما ضمیر دی، نو یو ضمیر یو مفعول له هما او بل ایاهو، نو تدوی په خپل منځ کې مطابقت نشته دی. ولا يجوز ذلك او دا هم جایز نه دی چې د افعال قلوب یو مفعول دی مفرد وي او بل مفعول دی تثنیه وي. دا خو هغه صورت مصنف بیان کو کچری مونږه د مفرد ضمیر راوړو. اوس کته دا وی چې زه د تثنیه ضمیر راوړم نو دا صورت هم ناجایز دی. مصنف اوس دغه تفصیل کوي او ان تزمر مثنى او یا به ته د تثنیه ضمیر راوړي وتقول حسبنی وحسبتهما ایاهما الزیدان منطلقا، نو بیا په دې صورت کې د ایاهو په ځای باندې به ته ایاهما وي. نو اگر چې اوس دلته ته د دواړو مفعولونو په خپل منځ کې مطابقت راغی، یو هما ضمیر دی او بل ایاهما ضمیر دی، لیکن دلته اوس خرابي دا لازمیږي چې کم دا ایاهما ضمیر چې کم لفظ طرف ته راجع دی نو دا غوی په خپل منځ کې مطابقت نشته، ځکه چې ایاهما دا تثنیه ده او دا ضمیر چې کم لفظ ته راجع دی منطلقا دا مفرد دی، لہذا د راجع او د مرجع په خپل منځ کې مطابقت نه لازمیږي، لہذا دی وجنا د ضمیر تثنیه راوړل هم ناجایز دی.
وحینئذ او په دغه صورت کې یعنی کله چې ته د تثنیې ضمیر راوړي نو یلزم عود الضمیر المثنى الى اللفظ المفرد، نو د تثنیې ضمیر دا به راجع شي لفظ مفرد طرف ته او هغه څه شی دی؟ منطلقا دی. الذي وقع فيه التنازع، هغه منطلقا چې په هغې کې ته د دواړو فعلونو تنازع ده او هر یو وایي چې دا د زما لپاره مفعول ثاني جوړ شي. وهذا ايضا لا يجوز، او دا صورت هم ناجایز دی چې د تثنیې ضمیر هغه دی لفظ مفرد طرف ته راجع شي. نو اوس خلاصه مصنف بیانوي واذا لم يجوز الحذف والازمار كما عرفت، نو چې حذف هم ناجایز شو او ضمیر راوړل هم ناجایز شو نو څه صورت پاتې شو؟ وجب الاظهار، نو د مفعول ظاهرول او مفعول ذکر کول دا واجب او ضروری دی. یو ځل مونږ بیا خلاصه بیانو چې د کوفیینو د مذهب درېمه حصه دا ده کچرې دویم فعل د مفعول تقاضا کوله او دواړه فعلونه د افعال قلوب نو، نو په دې صورت کې ته د دویم فعل مفعول ظاهرول دا ضروری او واجب دی. حذف او ازمار دا ناجایز دی. حذف دا ځکه ناجایز دی چې یلزم الاقتصار على احد المفعولین فی افعال القلوب، د افعال قلوب په دو مفعولو کې بعد یو ذکر لازم شي او د یو حذف براشي وهو غیر جائز، او دا خبره ناجایز ده. او ضمیر راوړل دا هم ناجایز دي ځکه چې مونږه ضمیر راوړو یا به د مفرد ضمیر راوړو یا به د تثنیې ضمیر راوړو. کچېرې مونږه د مفرد ضمیر راوړو نو په دې صورت کې اگر چې د راجع او د مرجع په خپل منځ کې مطابقت راشي، لیکن په دې صورت کې لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الاول. ته دې دویم فعل کوم دواړه مفعولونه دي ته دوی په خپل منځ کې مطابقت ناراضي، یو مفعول هغه به مفرد وي او بل مفعول هغه به تثنیه وي. او کچېرې مونږ د تثنیې ضمیر راوړو نو اگر چې د دویم فعل دواړو مفعولونو په خپل منځ کې مطابقت راشي، لیکن دغه ضمیر دا چې کم لفظ طرف ته راځي د منطلقا د هغې سره به مطابقت نه راځي ځکه چې دغه مفعول دا د تثنیې دی او دغه لفظ یعنی منطلقا دا د مفرد دی. نو چې کله حذف او ضمیر راوړل دا ناجایز شو نو لہذا د مفعول ذکر کول دا واجب او ضروری دی. د تنازع الفعلان د کم تفصیلی بحث مصنف ذکر کو نو دا غي پورا بحث خلاصه دا شو چې د کوفی والا نحویان او د بصری والا نحویان دواړه دا اسم ظاهر د لومبي فعل معمول جوړول هم جایز غني او د دویم فعل معمول جوړول هم جایز غني، لیکن د دواړو اختلاف په اولا او په غیر اولا کې دی. د اختلاف په بهتروالی کې دی چې کم یو فعل لا عمل ورکول اولا او بهتره دي. نو کم د بصری والا نحویان دي نو هغوی وایي چې دویم فعل لا عمل ورکول اولا او بهتر دي، او د کوفی والا نحویان دا وایي چې دغه اسم ظاهر د لومبي فعل معمول جوړول اولا او بهتر دي. او دا کم دویم مفعول دی، دا کم فعل چې د اسم ظاهر دوی معمول نه جوړي نو بیا کچری دغه فعل د فاعل تقاضا کوله نو بیا د بصری والا نحویان هم دغه وی او د کوفی والا نحویان هم دغه وی چې دغه فعل به مونږه د فاعل ضمیر راوړو. خو د بصری والا او د کوفی والا د نحویان په مذهب کې فرق دا دی چې د بصری والا نحویان لومبي فعل د فاعل ضمیر راوړي او کوفی والا نحویان دویم فعل د فاعل ضمیر راوړي او دغه ضمیر به په افراد تثنیه جمع کې د اسم ظاهر مطابق او موافق وي. او کچری دغه فعل چې د اسم ظاهر ولا مونږه معمول نه جوړو، کچری دی دو مفعول تقاضا کوله او دا دواړه فعلونه د افعال قلوب نه نو، نو بیا د بصری والا نحویان دا خبره کوي چې تدغه فعل د مفعول دا به مونږه حذف کو، او د کوفی والا نحویان هغوی حذف هم جایز غني خو هغوی اولا او بهتر او غوره دا غني چې دغه فعل مونږه د مفعول ضمیر راوړو. او بیا د اخرانه حصے خلاصه داوا کچری دغه فعل کم فعل چې د اسم ظاهر مونږه معمول نه جوړو، کچری دغه فعل د مفعول تقاضا کوله او دواړه فعلونه د افعال قلوب نو د دواړو مذهب بیا دا دی چې دې لپاره به مونږه
دا کم مفعول دی دا به ذکر کو. لیکن د کوفی والا نحویانو په نسبت باندې دویم فعل به مونږ مفعول راوړو او د بس کوفی والا نحویانو په نسبت باندې او د بصری والا نحویان دا وایي چې لومبي فعل به مونږ دغه مفعول راوړو. اوس راځو مونږ ته دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید دي نو الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږ ذکر کوو. واما اذا كان الفعلان من افعال القلوب دا شرط دی. اذا شرطیه ده، كان فعل ناقص دی، الفعلان دا ولا اسم دی او من افعال القلوب دا ولا خبر دی، لہذا دا شرط دی. او الفعلان دا تسنیه ده مرفوع ده په الف سره او فلا بد من اظهار المفعول دا د شرط لپاره جزا ده. كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا. حسبا صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم او تدی د پاره فاعل الزيدان، د حسبا د پاره فاعل الزيدان. او دا قاعده مونږ ویلی و چې اذا كان الفاعل مظهرا وحد الفعل ابدا. چې کله فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به د همیشه لپاره مفرد راوړل شي. نو دلته الزيدان دا اسم ظاهر دی نو اگر چې تسنیه ده لیکن فعل ته دې لپاره به مونږ مفرد راوړو. نو حسبه فعل او الزيداني دا ولا فاعل مرفوع دی په الف سره او دا نون وقایه ده او دا یا ضمیر دا ولا مفعول اول او دا منطلقا دا ولا مفعول ثانی دی. او حسبتهما منطلقين، حسبت فعل بفاعل، هما ضمیر دا ولا مفعول اول او منطلقين دا ولا مفعول ثانی دی. وذلك لأن حسبني وحسبتهما تنازعا في منطلقا. ذلك دا مرفوع محلا دی، دا مبتدا ده، لام حرف جار، ان حرف از حروف مشبه بالفعل او حسبني وحسبتهما دا په بتاویل هذا اللفظ دا د ان د پاره اسم دی او تنازعا في منطلقا دا ولا خبر دی. تنازعا دا د فعل ماضی دو تسنیه صیغه ده، تنازع يتنازع. نو تنازع کی الف فاعل او د فی منطلقا دا جار مجرور متعلق دی په تنازع پورې دا ولا خبر دی. نو ان ابن اسم اور خبر سے مل کر دا بیا مجرور دی لام جار د پاره او جار مجرور دی بیا متعلق د ثابتون پورې نو دا خبر دی د ذالک مبتدا لپاره. واعملت الاول، اعملت فعل بفاعل او الاول منصوب بفتح لفظا دا ولا مفعول به دی، لہذا دا جمله فعلیه ده. دلته مونږه یو اهم خبره وکړو تنازع فی منطلقا. دلته اگر چې په منطلقا باندې فی حرف جار داخل شوی دی لیکن دا مونږه فی منطلقا وایو، منصوب وایو، منطلقین مجرور نه وایو. تدی وجه دا ده چې منطلقا دا اعرابی تدی مونږه اعرابی حکایي کو او اعرابی حکایي دی ته وای چې یو لفظ په جمله کې په کم حالت کې استعمال شوی بینه په هغه حالت کې استعمالول دی ته اعرابی حکایي وای. نو دلته حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا په دې کې دا منطلقا جمله دا منصوب استعمال شوی دا. نو دی وجنا تنازع فی منطلقا کې هم مونږه دغه لفظ منصوب راول. نو دلته به دا مجرور دی تقدیرا لیکن لفظا دا منصوب دی ځکه چې مونږه دا لفظ د بل ځای کې چې څنګه استعمال شوی دی نو هغه شانتي نقل کو. که بالفرض الته دا مرفوع نو دلته به مونږه دا مرفوع ویلې. واعملت الاول وهو حسبني هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده او حسبني دا بتاویل هذا اللفظ دا ولا خبر ده. واظهرت المفعول في الثاني، اظهرت فعل بفاعل، المفعول منصوب بفتحه لفظا دا ولا مفعول به ده او في الثاني دا جار مجرور متعلق ده پو اظهرت پوری، لہذا دا جمله فعلیه ده. فإن حذفت منطلقين وقلت حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا دا پورا جمله دا شرط دی. او يلزم الاقتصار على احد المفعولين في افعال القلوب دا ولا جزا ده. يلزم الاقتصار دا اقتصار مرفوع بضم لفظا دا فاعل دی دو يلزم دا پارا لزم يلزم. وهو غیر جائز، هو مبتدا او غیر جائز مضاف مضاف الیه دا خبر دی، لہذا دا جمله اسمیه ده. وان ازمرت دا شرط دی او فلا يخلو من ان تزمر مفردا وتقول حسبني وحسبتهما اياه الزيدان منطلقا دا ولا جزا ده.
وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الأول. حينئذ دا مضاف إليه دا مفعول فيه مقدم ده، دا لا يكون فعل ناقص تبارا. بأن لا يكون فعل ناقص المفعول الثاني دا موصوف صفت دا لا يكون دا بارا اسم ده أو مطابقا للمفعول الأول دا ولا خبر ده، لهذا دا جملة فعلية دا. وهو هما في قولك هو دا مبتدا دا، او هما في قولك حسبتهما دا ولا خبر جوړيږي. ولا يجوز ذلك او ان تزمر مثنى. ولا يجوز ذلك، لا يجوز دا فعل منفي دي، او ذلك دا ولا فاعل له. او ان تزمر مثنى وتقول حسبني وحسبتهما اياهما الزيدان منطلقا، دا عطب دی پو من ان تزمر مفردا وتقول حسبني وحسبتهما اياه الزيدان منطلقا باندې. وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى الى اللفظ المفرد. حينئذ دا مفعول فيه مقدم دی، يلزم فعل او عود الضمير المثنى دا ولا فاعل او الى اللفظ المفرد دا راجي دی عود مصدر طرف دا، لهذا دا جملة فعلية دا. وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع، هو دا مبتدا دا، او منطلقا دا موصوف دي، او الذي اسم موصول، او وقع فيه التنازع وقع فعل، او دا فيه دا جار مجرور متعلق ده وقع پوری، و التنازع دا ولا فاعل له. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا صلہ دا دو الذي اسم موصول دا پارا، او موصول صلہ دا بیا صفت دے دو موصوب دا پارا، او موصوب صفت دا خبر دے دا هو مبتدا دا پارا. وهذا لا يجوز، هذا دا مبتدا دا، او لا يجوز دا ولا خبر دے، او ايضا دا مفعول مطلق دے دا فعل محذوب آزو دا پارا. وإذا لم يجوز الحذف والإزمار كما عرفت دا شرط دے، او وجب الإظهار دا ولا جزا دا. لم يجوز دا فعل لے، او الحذف دا ولا فاعل لے، او دا ازمار عطب دے پو حذف باندې. دلته به مونږه اهمه د فائدې خبره دا ذکر کو چې یجوز دا په اصل کې دی یجوز، جاز یجوز، نو کله چې په دې باندې لم داخل شو نو په اخر کې جزم راغی نو یجوز ته جوړ شو. نو اوس دلته التقا د ساکنین رااله، دو ساکنین یو ځای شو او لومبه پکې ماده ده، لہذا دغه به مونږه حذف کوو. نو وو حذف شوی دی نو یجوز ته جوړ شوی دی. بیا د زا او د لام په منځ کې التقا د ساکنین راغلی ده، او کله چې التقا د ساکنین راشي نو کم لومبه ساکن دی نو عام طور باندې چې هغه له حرکت ورکول کیږي نو هغه د کسری حرکت ورکول کیږي. نو دی وجنه دلته یجوز لا د زال د کسری حرکت ورکړل شوی دی. واذا لم يجوز الحذف والازمار كما عرفت وجب الاظهار، نو بیا دغه مفعول ظاهرول دا واجب دی. الاظهار دا فاعل دو، وجب لپاره مرفوع دی په ضمه سره. یو ځل بیا مونږه ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. واما اذا كان الفعلان من افعال القلوب، کچری دا دواړه فعلونه د افعال قلوب نو، او تا د کوفینو د مذهب مطابق لومبي فعل عمل ورکو او د دویم فعل د مفعول تقاضا کوله، او دواړه فعلونه د افعال قلوب نو فلا بد من اظهار المفعول، نو بیا د مفعول ظاهرول دا واجب او ضروری دي. نو تبا بیا داسې وی حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، نو دلته په دې جمله کې د منطلقين مفعول دا ظاهر کړی شوی دی. وذلك دا ته دی وجنه لان حسبني وحسبتهما تنازع في منطلقا، تدې دواړو تنازع ده په منطلقا کې. هر یو وایي چې دا د زما لپاره مفعول جوړ شي، مفعول ثانی جوړ شي. واعملت الاول، او تا لومبي فعل عمل ورکو د کوفینو د مذهب مطابق، وهو حسبني، او دغه لومبي فعل حسبني. واظهرت المفعول في الثاني، او د دویم فعل لپاره دی مفعول هغه ظاهر کو، یعنی د حسبتهما لپاره دی دغه مفعول دا ظاهر کو. وس حذف دا ولی ناجایز دی، نو داغه وجه ذکر کوي. فإن حذفت منطلقین، او کچری ته د دویم مفعول منطلقین حذف کې او ته داسې وي حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا، نو څه خرابي به لازم شي؟ خرابي دا ده يلزم الاقتصار على احد المفعولين في افعال القلوب، د افعال قلوب په دو مفعولو کې به په یو مفعول باندې اقتصار او اکتفا دا لازم بشي، وهو غیر جائز، او دا جائز نه ده.
وان ازمرت او کچریته ضمیر راوړي نو فلا يخلو من ان تزمر مفردا نو تبا یا د مفرد ضمیر راوړي او بیا به داسې وي حسبني وحسبتهما اياه الزيدان منطلقا نو په دې صورت کې به خرابي دا لازميږي لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الاول نو د دویم فعل په دواړو مفعولونو په خپل منځ کې به مطابقت رانشي یو مفعول به مفرد وي او هغه اياه دی او بل مفعول هغه هما دی وهو هما في قولك حسبتهما ولا يجوز ذلك او دا خبره هم ټیک نه ده او ان تزمر مثنى یا به د تثنیه ضمیر راوړي او ته به داسې وي حسبني وحسبتهما اياهما الزيدان منطلقا وحينئذ او په دې صورت کې يلزم عود الضمير المثنى الى اللفظ المفرد د تثنیه ضمیر دا به لفظ مفرد طرف ته راځي شي او هغه لفظ مفرد منطلقا دی په کوم کې چې دا دواړه فعلونه تنازع کوي وهذا ايضا لا يجوز او دا خبره هم ناجایز ده چې د تثنیه ضمیر هغه دی لفظ مفرد طرف ته راځي وي نو واذا لم يجوز الحذف والازمار کله چې حذف او ازمار دا ناجایز شو کما عرفت لکه څنګه چې تا و پیژندلې دا خرابې راته معلومه شوي نو وجب الاظهار نو د مفعول ظاهرول دا ضروری دی الحمدلله تدیزه پوری کم المقصد الاول کې په مرفوعاتو کې اته بابونه دي دا غي دویم فصل کم اته فصلونه دي په هغه کې دویم فصل د الله په توفیق او په فضل سره سرته ورسید الله جل شانه دې دا نور دروس هم موږ ته آسان کی او الله جل شانه دې موږ ته پدې کې اخلاص نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.